نن موضوع دا د مونز په باره کې چې کم کس مونز نه کوي د هغه دپاره څه وعیدات دي او کم کس چې مونز کوي نو څه نعمتونه الله ورکوي. مونز د دین یو ستن ده. د کلمې نه بعد اول حکم چې دنیا ته راغی هغه د مونځو. مونځ یو داسې عملنامه ده، یو داسې عبادت دی. روژه چې راتله الله رب العزت آیاتونه را اولېږل چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، چې د نکاح حکم راتله الله رب العزت نکاح آیاتونه را اولېږل. د حج حکم چې راتله الله رب العزت آیاتونه را اولېږل. د جهاد حکم چې راتله الله رب العزت آیاتونه را اولېږل. او مونځ داسې عبادت دی چې الله رب العزت آیاتونه په ابتدا د مونځ کې نه رالیږي، بلکې نبی علیه السلام اسمانونو ته وغوښته او ورته یې مونځ ورکړه چې زما پیغمبره دا 5 وخته مونځ خپل امت ته او په خپله دا کوه. پته ولګېده چې د مونځ څومره اهمیت دی چې الله رب العزت آیات نه رالیږي، پیغمبر یې ځان ته راوبلله. مونځ په اسلام کې یو داسې عمل دی. نبی علیہ السلام فرمائی ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة. نبی علیہ السلام فرمائی چې یقیناً په مابین د سړي کې او په مابین د شرک کې او په کفر کې فرق چې دی ترک الصلاة، هغه پرېښودل د مونځ دی. ته به کافر په څه پېژنې؟ په دې به یې پېژنې چې دا مونځ نه کوي دا کافر دی. مسلمان به په څه پېژنې؟ نبی علیه السلام فرمایي چې د مسلمان هغه به په دې پېژنې چې نبی علیه السلام فرمایي ترک الصلاة، چې مونځ یې نه پرېښوده پوه شه چې مسلمان دی. د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق مونځ شه. او بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی فمن ترک الصلاة فقد کفر. مفهوم مبارک داسې دی. نبی علیہ السلام فرمائی چا چې مونځ په قصدن سره پرېښوده فقد کفر، دا کافر شه. عربو کې اوس هم دا قانون دی، اگر چې په فحاشۍ کې ډېر تیز روان دي، خو لیکن د هغې اوس هم دا عقیده ده چې چا نه مونځ په قصدن پرېښوده، یا خوب اوده و یا بېهوشه و یا په جهاد میدان کې و، د عذر د بنا د وجې نه پاتې شه. او فرمایي چې عذر نه یو مونځ یې پرېښوده نو هغې اوس هم دا عقیده ده چې دغه کس د اسلام نه ووته، دوباره به کلمه تېروي. دومره مونځ اهمیت لري. نن مسلمان ما ورته مونځ خپلې تابع ګرځولی دی. که مې زړه غواړي مونځ به کوم، که مې نه غواړي سهار به وده یم په بستره کې. مسلمانه دغه عبادت الله نه قبلوي. بلکې مونږ دنیا ته چې راغلی یو مونږ به د چا د لاندې زندګي تېرو، هغه د قرآن او د حدیث د لاندې خپله منپسند زندګي نشي تېرولی. منپسند زندګي
الله دې مونږ ته نصیب کړي رای دې کړي دا د جنت زندگی ده په دنیا کې به د الله حکم منې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وای دا قیامت ورشي الله رب العزت به یو بنده ځان ته ودرئ او الله رب العزت به ورته فرمای او حکم به جاری کی چې دغه زما بنده چې مال ولاړ دی دا جهنم ته بوځئ دا جهنم ته ورغذار کوي وی دغه سړی به عرض وکړي یا رب کریمه ما څه کړي دي ما ولې جهنم ته غذارې وی الله رب العزت به ورته وفرمایي ای زما بنده تا به په خپل وقت باندې مونځ نه کو په خپل ټایم باندې مونځ نه کو قضایي به دې کو مسلمانه چې قضایي مونځ هم وکړي الله رب العزت دغه انسان جهنم ته لیږي چې یو بدبخت انسان قضایي خو پرېږده چې هډو کوي نه هغه دپاره به کوم عذاب الله تیار کړی مسلمانه زما او ستا او د کافر ترمنځ فرق چې دی مسلمان هغه صرف او صرف مونځ دی یو بوډۍ زنانه ده هغه بوډۍ ولاړه ده په ویډیو کې او مونځ کوي او ملام پې راماته ده او د اویاو د اتیاو کالو ده او ټوله خوځېږي هم او داسې په قیام ولاړه ده گویا ته به وایي چې دا په رکو کې ده لیکن په دومره عمر کې بیا مونځ نه پرېږدي مسلمانه هغه چې سجدې ته ځي په دومره تکلیف سره سجدې ته روانوي ای مسلمانه ما و تا ته الله روغ وجود را کړی سالم وجود را کړی ښه ټیک ټاک وجود را کړی مسلمانه ما و تا ته بیا هم حیا نه راځي چې ما و تا بیا هم الله ته نه ودرېږو هغه تور سرې چې د اویاو اتیاو کال عمر کې ده هغې دا یقین ده چې سبا به د دې مونځ تپوس یې ما نه کېږي نو هغه مونځ نه پرېږدي مسلمانه ما و تا د کرکټ د وجې مونځ پرېږدو مسلمانه ما و تا د فلم د وجې مونځ پرېږدو مسلمانه ما و تا په واده کې مونځ پرېږدو مسلمانه د شپې تر دریو پورې ډمان وګډې سار بیا مونځ ته نه پاسېږي د ډمانو د وجې مونځ پرېږدي مسلمانه زما او ستا مونځ د ولیمې په ورځ مونځ معاف وي زما د زلمي او د زلمۍ مونځ د ولیمې په ورځ معاف وي مسلمانه زما او ستا د خاندان اکثرو بوډاګانو مونځ نه کوي د ولیمې په ورځ د دې د ماسپښین مونځ نه کوي دا د قضایي مسلمانه دغه زما او ستا ایمان دی دا زما او ستا چې کوم ایمان دی دا یاد وساته مسلمانه علما فرمایي بالفرض کې که یو صحابي دې دنیا ته الله راواستولو ما و تا به وله ټول نیوني ښکاره شو چې دی خو په دین پورې خندا او ټوکې کوي دا دین دومره کمزوری شه چې نن مسلمان ټوټې ټوټې که هغه لوی عبادت چې مونځ دی نن مسلمان هغه د خپلې مرضۍ وګرځو زمانو جوان د سار په مونځ کې نه ښکاري زما تور سرې په کور کې مونځ نه کوي چې نو جوان جومات ته نه راځي مونځ ته پوه شه چې تور سرم په کورونو کې پرتې او سهار وختي 10 بجې بیا پاسېږي سهار وختي 10 بجو ته وایي سهار وختي 9 بجو ته وایي سهار وختي دې ته وایي چې اذان وشي او ته پاسې مسلمانه زما او ستا کور کې بېدیني روانه ده بېلماستوب روان دی
او ما ورته بیا د الله نه ښې فیصلې غواړو. خلک راشي مولوي صاحب په کور کې غم دی، نو غم به نه چې ستا په کور کې د سحر لمونځ نه کېږي، ستا په کور کې چې دوه لمونځګزاره یي، درې پکې بې لمانځه پراته یي، برکت به د کمې نه راشي. د شپې تر یوې دوو پورې مسلمانه نیټ ته ناست یې، وایي ګوره ښه شیونه پکې وګوره، علما پکې واوره، تر دوو نه تر دریو پورې کښېنه، خو سهار لمونځ ته حاضر شه. عمر رضی الله تعالی عنہ بادشاه دی، سلام یې وګرځو، تپوس به یې کو چې اوی کته یو صحابي ونه لیده. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل پلانکی چرته دی؟ وی جی پته نشته، سهار لمونځ ته نه دی راغلی. کور ته ورپسې ورغی، کور ګیټ یې وله وټکاو، دننه وله مور آواز کوي، وی څوک؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي انا عمر رضی الله تعالی عنہ. هغه ورته عرض کوي ولې مو تشریف راوړه امیر المؤمنین؟ وی ستا بچی نن سهار لمونځ کې نه و حاضر، ولې؟ وی زما د نفلونو د وجې نه هغه باندې جوټه راغله د سحر په ټایم کې، لمونځ یې کړی په کور کې، خو جمع ته نه شو وتی، ستړی و، سترګې ورغلې، همدغسې وده پاتې شو. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته څه فرمایي؟ واورئ، عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وی زه دا نه خوښوم چې زه د ټوله شپه عبادت وکړم، بلکې زه دا خوښوم چې زه د شپې اډو عبادت ونه کړم، خو چې سهار جمعې ته حاضر شم. حدیث شریف کې راځي، مفهوم مبارک یې داسې دی، یو صحابي و، هغه به خپله اوښه ساتلې وه، په هغې به ټوله ورځ مزدوري کوله. بیا به چې کله شپه شوه نو کور ته به یې راوستو دا اوښ، او دغه اوښ به یې وتاړه او ګیا به یې وله واچوله. دغه صحابي به ډېر ستړی و، دا به بیا لږ سملاسته چې ارام وکړم، نو چې سترګې به یې ورغلې نو دغه اوښ به اوازونه شروع کړه، چغې به یې والې، هرړېده به. څو ورځې دا تکلیف دې صحابي ته میلاو شو. دا صحابي ډېر زیات خفه شو چې خپل اوښ مې دی، خوب ته مې نه پرېږدي. هغه اوښې نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ځان سره روان کړه، شکارت دپاره یې بوتله. وی د الله پیغمبره زه چې کله موده کېږم لږ آرام کوم د ماسخوتن لمونځ نه مخکې، او بیا زه وایم چې زه به بیا لمونځ ته نیمه شپه کې یعنې پاسم، خو چې زه کله وده شم زما د اوښ خرڼېږي او چغې وایي او ما خوب ته نه پرېږدي. نو نبی علیه الصلاة والسلام اوښ ته وفرمایل وایه ولې؟ دا د نبی علیه السلام معجزه وه. هغه اوښ وله ګویا شو، ورته عرض کوي د الله پیغمبره دا زما مولا دی، یعنې زما نیک دی، زه غلام یم. دا چې کله سملی په کټ کې د ده سترګې ورشي، زما سره دا یره یي چې هسې نه زما دا نیک چرته اوده پاتې شي او د ده نه د ماسخوتن لمونځ قضا نه شي، ځکه قیامت په ورځ زه د ده غلام یم، دا زما مولا دی. چرته کې زه دا نه غواړم چې دا د یو لمونځ د وجې نه ده ته عذاب الله ورکړي، ځکه زه پرې خفه کېږم، زه غلام یم. د الله پیغمبره د دې د وجې نه زه چغې وم. مسلمانه زما او ستا د مور و پلار نه خفه کېږی ما، دغه اوښ هم بهتر دی. زما مور و پلار څه وایي؟ وایي بچی مې مه تکلیف کوه، دا یو وخته مسلسل سکول ته تللی دی یا سکول ته تللی ده، یونیورسټۍ ته تللی ده، نن د اتوار ورځ د چوټي نه پرېږده چې سهار 10 بجې راپاڅي چې ستړی د آرام وکړي. مسلمانه قسم په الله په دې معامله کې چې څوک داسې وایي دغه اوښ د ده نه بهتر دی، ځکه اشرف المخلوقات هغه انسان دی، خو په عمل کې تی اوښ بهتر دی.
ذوق سره د خپل نیک قدر و د نیک غم و ورسره مسلمان زما استاد سره د خپل بچی غم نشتا زما استاد سره د خپل لور غم نشتا مسلمان زما استاد سره د خپل لمسی غم نشتا مسلمان دا منز دا خو هغه عبادتو چې صحابه ته میلاو شه صحابه ته میلاو شه یو بل ته مبارکي ورکوله غاړه ورکوله وی اوس مونږ رډي کنیکشن ختم ډایرکټ الله سره رابطه ده او که یو سړی مونځ وکړي او دا جومات نه ووت یا په جومات کې یو کس ورته وویله چې ته قسم وخوره تا د الله سره خبرې وکړې او دا قسم وخوري چې په الله قسم ما د الله سره خبرې وکړې دغه سړی په خپل قسم کې حانس نه دی دا مونځ داسې عبادت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله شهید کېدو د دې نه یو څو ورځې مخکې 40 ورځې په خوراک سکاک بند چا ته تپوس وکړه چې جی تاسو چې لوږه راشي څه کوئ او تنده راشي څه کوئ ورته څه فرمایي کله چې زه وږی شم نو زه مونځ ته ودرېږم چې 2 رکعاته نفل وکړم الله مې موړ کړي او کله چې تږی شم د الله کلام راوالم چې تلاوت شروع کړم تنده مې ختمه شي مسلمانه دا دین زموږ دومره ښکلی دی خو لیکن نن مسلمانه نوجوان او نوجوانې دا ګیله یاد وساتئ منځ نن چې نه کوو زما نوجوان ډېر مبتلا دی زما نوجوان ډېرې مبتلا دي منځ نه کوي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله معراج ته تلو نو د معراج په شپه یو قوم ولیده یو قوم یې ولیده چې ملائکان رالی او غزار پې کوي او دا سر وله بیا وټکوي بالکل داسې د کاڼي سره یې کاڼی کړي قیمت یې جوړه کړي او بیا یې الله روغ کړي او بیا ملائک وله شروع شي دغسې کاڼی لاندې او د باندې او په منځ کې وله سر بیا وټکوي نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ته وفرمایل چې دا کم قوم دی دې څه داسې عمل کو چې دومره بدترین عذاب کې مبتلا دي نبی علیہ السلام ته جبرائیل علیہ السلام عرض کوي د الله پیغمبره دا هغه خلک دي چې دی به فرض مونځ نه کو فرض مونځ به نه کو اوس دا یو عذاب چې دا سر وله ټکوي دا به څومره بدترینه ګناه څومره لوی عذاب به ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې کم کس نشو کی او د منځ ونکا په قصدن نشو کی او منځ ونکا نبی علیہ السلام فرمای گویا دا داسې دی لکه د دنه د دنیا ټول نعمتونه هغه واخیستلی شو او بیا نبی علیہ السلام فرمای په دغه نشه کې د بیا څلور ټیمه مونځ ونکه نبی علیہ السلام فرمای وی د باندې به الله رب العزت طینة الخباب یا خبال دغه به په الله اوس کی په جهنم کې صحابه عرض وکړه چې د الله پیغمبره طینة الخبال دا دې څه شی نبی علیہ السلام ته فرمایل د جهنميانو پیپ نو زوی دغه په الله اوس کی دومره بدترینه ګناه ده او دا پیپ او دا زو او دا نوی دا د دې وجود نه دا د زنانو د شرمګاهونه سری د دینه چې کومه ګندګي راوتی وي هغه هم په دې کې شامل مسلمانه د نشید شراب چې څوک سکي شراب دغه ګندګي به په الله په جهنم کې سکي تو سوچ وکړه نن مسلمان څنګه په ټریس کې په وادونو کې پروګرامونو کې سکي که نه سکي مسلمانه یو وخت مز پرېږده دغه دومره مستی کې راغلي چې په بیټک کې ناست دي هغه ټارې وغه شراب سکي هغه ګولۍ په هغه سټین بوتلو کې اچوي چې دا په ورځو ورځو دې منځونه نه کوي مسلمانه چې توبه دې ونیوسته راونه ګرځېدې دغه عذاب ته ځان تیار ساته
مسلمان منز دا سے اہم عبادت تے. فقرآن کے اللہ فرمائی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اللہ رب العزت فرمائی وستاسو اغا نائبان براشی اغا مشران براشی اضاعوا الصلاة چی منز بزائی کئی منز بزائی کئی نن مونگا و تاسو اغا لیڈران جوڑ کری منز کول خو پریگ دا پا داویس ردتاویم چی پسلو کے دا لسو کسانو نا علاوہ دا لسو کسانو نا علاوہ 90 کسانو تب دوائی کنوتم نورزی او ما و تاور پس شاعتا نا چگئی وی پلان کے زندہ باد تا منز نورزی توی زندہ باد دغا لیڈران ما و تا جوڑ کری. نبی علیہ السلام او قرآن سورلسنیم سوا کالا مخ کے فرمائی لی دی اضاعوا الصلاة منز بزائی کئی منز بپیشنیم نا واتبعوا الشہوات قرآن کے اللہ فرمائی دیب تابداری کئی دو خواہشاتو پا کلبونو کے بناستی پا گندگرئی پس بگرزی وس مخ کے اللہ فرمائی فسوف یلقون غیا. اللہ فرمائی زرد ہے چه دا بمونگا او غرزو اگا جہنم غی کن دیتا او دا دمر خطرناک کا کند دا عبداللہ وی دا دمر گرم دا او پا دغی کے دغا غیا پا دغا کند کے دغا پیپ او نو دغا موجود تے او پا دغا بالما زبان دے بے اللہ سکی اللہ دی مونگو تاسو تی بچ کی نن اگا حالت نوے مرد تا خود اخپل لیڈرانو کرا چی یو منز کئی شپیتا سوا کمری ولا لگی دلی پا میڈی بیاور کری خلقوی حالا دا اختر منزی وکا خینزیر دا اختر منز واجب دے او دالور منزون فرض دی واجب کے او فرض نکے پا جنازے تا چی رشو چی دا خلق کم ٹوپنو زما جنازے تا پلان کیسے براغلو کہ اللہ بخوم دا دی خینزیر دا وجہ نبکی دا کی دی تپوسو کا دا چی مشر چی کم زیتے زی لگ تپوسو کے دا تا گنج بخش تزی حالتا کی پا سجدہ پریوزی دا قبرستان تزی قبرون اخکولی نو مشرک سڑے چستا دا موری جنازو کی دا با قبول شی. عاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آلہ و اصحابی اجمعین. یا اللہ سمو آوری سمو ایلی یا اللہ پی عمل کولو توفیق را کی. یا اللہ مونگ طول منز گزارا جوڑ کے یا اللہ زمون خیان دی تورسری میان دی یا اللہ سمر مسلمانان یا اللہ مونگ منز گزارا جوڑ کے یا اللہ زمان و جوان رور یا اللہ منز گزارا جوڑ کے یا اللہ زمون مشران منز گزارا جوڑ کے یا اللہ مام منز گزارا جوڑ کے طول مسلمانان یا اللہ او داسی منزون مونگ نا ادا کے اگر کا ٹوٹا پوٹوی یا اللہ پلو عبادت باندی قبول کے یا اللہ پلو عبادت باندی قبول کے یا اللہ دا علماء دا بیزتین مونگا بچ کے یا اللہ کا پا سیاست کے اختلاف یہ غبئی یا اللہ ذاتی اختلاف دا مسلمان و دا علم دا مونگا بچ کے یا اللہ دا غب ذات کے اختلاف یا اللہ مونگ مسلمان تے بچ کے یا اللہ چی سو گفات شوی قبرون نور نڈک کے یا اللہ جنت باغیچے ولاو گرزے قرضداری قرض نے اخلاص کے بیماران دی بیماری پا شفا بدل کے یا اللہ کاروباری نشتے حلال رزق کاروبار روان کے کاروبار اشتا خیر و برکت پکے واچے او یا اللہ دا فلسطین مسلمانانو ناصر و امداد شی یا اللہ دا فلسطین مسلمانانو ناصر و امداد شی یا اللہ دا کشمیر مسلمانانو ناصر و امداد شی یا اللہ زمون پا لیڈرانو کی غیرت پیدا کچھ زمون دا فلسطین مسلمانانو تپوسو کی یا اللہ بے غیرت لیڈران دا مقدس مکن لری کی یا اللہ بے غیرت لیڈرانو نا مسلمان یا اللہ مسلمان دا بے غیرت لیڈرانو نا پا امن کے یا اللہ موت غیرتی لیڈران نا کے چہر پارٹے سے تعلق ساتی او یا اللہ خاص کر دا پختون یا اللہ ناصر و امداد شی یا اللہ پا دنیا پا گوڑ کے دا پختون سر ظلم روان دے یا اللہ دا پختون ناصر و امداد شے یا اللہ چی سمرا دا خیر دعا گانے نبی علیہ السلام غختی کی مویسو کے کم نے امن غختینو پا امن کے وساتے وصلی اللہ علی نبی علیہ وسلم تسلیم.